بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم. سورة یوسف شروع کو. دا دی صورت تا دا نوم ځکه کې خوده شو چې په دې کې د یوسف علیه السلام قصه د اول نه تر اخره پورې ذکر شوی ده. نو په دې وجه باندې دې صورت ته نوم کې خوده شو سوره یوسف. دغسې د ګڼو پیغمبرانو په نوم باندې په قرآن مجید کې سورتونه دي، لکه سوره یونس شو، سوره هود شو. نو دا د پیغمبرانو په نومونو باندې دا نومونه ورته ایښودی شوي دي او دا مکی دی. نو د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. د قرآن مجید سورتونه دوه قسمه دي، مکی دي او مدني دي. مکی دې ته وایي چې د هجرت ته رسول الله نه مخکې نازل شوي، او مدني دې ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته نازل شوي. او د دې نښه دا ده چې مکی سورتونو کې به د توحید مسله او د اثبات د رسالت مسله او د اثبات د قیامت مسلې پکې ډېرې ذکر شوي دي. او مدني سورتونو دا نښه ده چې په دې کې به تشریعي احکام د قانون دفعات به ذکر شوي، ځکه چې د هغې نه وروستو نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو اسلامي سټیج او اسلامي حکومت یې قایم کړ، او د اسلامي حکومت لپاره د اسلامي دفعات او د اسلامي قانون ضرورت و. چې څونه صورتونه راغلي مدني، نو هغه ټول تشریعي احکامو کې تشریعي احکام د هغې نمایان موضوع ده. او د دې آیاتونه 121 آیاتونو باندې دا صورت مشتمل دی. د مخکې صورت سره دې تعلق دا دی چې په مخکې صورت کې د پیغمبرانو علیهم السلام ګڼو پیغمبرانو قصې او واقعات ذکر شو. نو دلته د یوسف علیه السلام قصه او واقعه په دې صورت کې مکمل طور ذکر کوي. او دا قصه داسې ذکر شوې ده چې د اول نه تر اخره پورې په دې قرآن مجید کې دا یو ځل ذکر شوې ده. د نورو پیغمبرانو دا قصې بار بار چې کوم ذکر شوي دي، یو ځای کې یوه حصه په بل ځای کې بله حصه په بل ځای کې بله حصه. او سوره یوسف د اول نه تر اخره پورې دا ټوله قصه په یو ځل باندې کړې ده. او بیا دوباره قرآن مجید کې صرف سوره غافر د رجل مؤمن د دې یو تذکره قدرې کړې ده، لقد جاءکم یوسف من قبلو، دا الفاظ دي بس. او نور دا واقعه بیا بل ځای کې نه ذکر شوي. نو دا د مخکې صورت سره دا تعلق هم ساز شو. شان عروض کې دا ده چې ګڼ واقعات خلکو ذکر کړي دي، خو د ټولو خلاصه دا ده چې یهودو د مشرکانو په واسطه باندې د نبی علیه السلام نه دا تپوس کو او امتحانونه کو چې دا ابراهیم علیه السلام او د هغه بچي دا خو په شام کې و، نو دا مصر ته څنګه منتقل شو بني اسرائیل. دا سوال د نبی علیه السلام نه یهودو وکړو او د مشرکانو د مکې په خوله باندې وکړو. او دا هم روایاتو کې راغلي دي چې صحابه کرامو نبی علیه السلام ته یو ځل دا خبره وکړه چې د الله پیغمبره موږ ته یو کیسه وکړه، لکه راوړه خپل پلار ته ما ته کیسه وکړه. نو صحابه خو داسې پیغمبر باندې ازبینان نو ورته یا رسول الله موږ ته خو یو کیسه پکار ده. نو الله رب العزت سوره یوسف راولېږي چې قصه غواړئ
نو دا صحیح کیسه ده او مزیداره کیسه ده او ښایسته کیسه ده او محققه کیسه ده او دا د کارغانو د چرګو مرغو کیسې نه دي چې دا بعضې واعظان ودرېږي او کیسې شروع کړي او دا د ویس قرني کیسه ده او دا د پلاني کیسه ده دا کیسې کوي او بیا وایي چې لږ دغه نور دا ټول امت مې دله معاف کوو پوهېږئ پرې باندې یعنی بالکل هغه د خدای اختیارات وله ورکړي بیا د خدای دوست یم د خدای په ځای ودروه که څه چلو شو دی دا خبره کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمانی چې بې اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دی الف لام میم الله واقف دی په معنا د دې حروفو باندې تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا د کتاب واضح و روشن انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا نازل کړی منګه دې کتاب لرا قرآنا عربیا لوستلی شوی په ژبه عربۍ باندې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار والی ځان پې پوهه کوئ نحن نقص عليك احسن القصص بیانو منگا پتا باندې یو بهترینا قصه مزیدار قصه تا ته منگا بیانو بما اوحینا الیک په سبب د هغې چې وحی کوو منگا تا ته هذا القرآن د دې قرآن مجید وان كنت من قبله او اگر چې وې ته مخکې د دینا ویتا مخکې د دینا لمن الغافلین د نا خبرونه دا دې ترجمه شو الف لام را الله واقف دی په معنا دي حروف باندې دا د مقطعات قرآنیو نه دي او دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي د دې په معنا باندې څوک نه پوهېږي د دې معنا هغه ده چې الله پې پوهېږي بس او دا د حروف هجاو نیم حروف نیم دا په یو کم 10 صورتونو کې دا خواري دي په یو صورت کې نه دي په یو کم 10 صورتونو کې دا حروف راغلي دي او دا یوم راغلی دی دوم دی او دریم دی سلورم دی پنځم دی کاف ها یا عین صاد کې ډېر دي او د دې ډېر ګڼ مطلبونه علما ویلي دي خو دوه مطلبونه د دې دا ډېر واضح مطلبونه د دې دوه دي دوه هغه واضح مطلبونه دي دوه دا چې یو مشرکانو دا خبره کوله چې دا قرآن دی پیغمبر د ځان اساس کړی دا د ځان اساس کړی نو قرآن کریم کې الله تعالی دا حروف کېښودل او هغوی چیلنج کړه چې که دا محمد صلی الله علیه وسلم چې 40 کالو پورې د نه لیکل کړي دي او نه ویل کړي دي او نه چا نه سبق ویلو 40 کاله دی دغسې دی او چپ چاپ دی او 40 کاله بعد شروع شو داسې خبرې شروع کړي قرآن تاسو ته پیش کړ او دا رضا نه د ساس کړي نو تاسو کې لوی لوی فصحا بلغا دانشوران ماهرین د ژبې عربۍ موجود دي نو راپاسئ او تاسو د دې قرآن په شان صورت ساز کړئ نو ساز یې نه کړ بیا ویل زه 10 صورتونه ساز کړئ هغه هم ساز نه کړ په آخر کې په سوره بقره کې دا سرپاس اتیایم نمبر صورت دی په نزول کې په سوره بقره کې ورته ویل یو صورت ساز کړئ ځئ یو هم ساز نه کړ هېڅ یې ونه کړه دا مختلفو خلکو کوششونه کړي دي او ټول الله ناکام کړي دي او دا زموږ ایمان دی چې د قیامته پورې به څوک ونه کړي مسیلمة الکذاب
دا یو سړی دی عمرو بن العاص دا بیا صحابي دی په هغه زمانه کې لا مسلمان شوی نو نو دی به یمامې ته ته د مسیلمة الکذاب کلي ته د غنمو د تجارت لپاره او د هغه سره دوستانه او تعلق نو هغه سره به بیا میلمه و یو ځل لاړ نو مسیلمه ته تپوس وکړو چې ستاسو په هغه پیغمبر باندې په دې ورځو کې څه نوې وحی راغلی ده نو هغې ویل او مونږ نوې وحی راغلی ده مونږ ته هغه ویل څنګه ده نو هغه ویل چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا نو مسیلمة الکذاب سره کته کو سوچ کوي او عربي سازي او یو ساعت پس سر روچت کو او مسیلمه دغه ته وایي عمرو بن العاص ته وایي ما ته همدقسې یو مختصر صورت راغی هغه ته ووایه نو هغه ویل چې یا وبرو وانت اذنان وصدر وسائرک حفر قبر او بیا وایي چې کیف ترى یا عمرو دا یې ورپسې په وزن کړ چې ته څنګه یې عمره او وبر جشکې ورته وایي په دای کې غرونو کې په غوړاسکو کې ګرځي د وړو کې پیشو غوندي دا سر یې مغټ دی دا سینې یې مغټه او دا لکه یې طرف یې د ګوتې په شان نری نو عمر په هغه زمانه کې ګورې مسلمان نه دی لا او داسې ورته کتل ورته وویلې چې اے مسلمه انک تعلم بانی اعلم انک تکذبو ته په دې ښه پوهې چې زه په تا پوهېم چې دروغ وایې خدای دې کار کا چېرته والعصر ان الانسان لفي خسر او چېرته یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرک حفر قبر دا تاسې ځان یو خبره ساده کړه نو دا د دې دپاره د چیلنج کولو دپاره دویمه غټه وجه چې مفسرین ویلې نو دا ده چې مشرکان د قرآن نه ډېر یریږي او دا موږ ته اوس عیانا دا معلومه ده چې اوس هم دې مشرکان یریږي د قرآن د امریکایانو د یهودو په سترګو کې غټ ازګې قرآن شریف دی خطرناک کتاب درته وایي وایي دا خطرناک خلک دی کتاب ساز کړی دی او دې سعودي یو شهزاده و هغه تللی و او د هغه مشر بوش چې و مشر ګرګ د هغه سره یې ملاقات و نو هغه ورته یو کتاب راواګېست او داسې ورته ونیو چې شهزاده چې دا کتاب ستاسو په لاس کې زموږ او ستاسو روغه نه راځي عبدالله نوم و د هغه وایي ما ته هغه کتاب راواګېست چې موږ د قرآن مجید و او چې مې بیرته که نو د دې جهاد پر ځایونو باندې سرې کیلې راښکلې وې سرې کیلې هغه یوازې نه چې په هغه زمانه کې مشرکان د قرآن دشمنانو اوس هم کافر او مشرک بلکې منافق د قرآن غټ دشمن دی نن په دنیا کې د دې نه لویه دشمني سره چې 83 کاله وشو او قرآني نظام د پاره د ملک ساز شوی دی او قرآني نظام پکې رانغی او دې 83 کاله مخکې چې موږ څومره قرآن ته نږدې وو نن د هغې نه قرآن نه ډېر لرې شوي وو موږ نږدې کېدل خو ورته پرېږده لرې شوي وو دې موږ ځکه چې پخوا به خلکو له سکولونه هم بد ګڼل اوس سکولونه نه اوس سکولونه له د سیل میځي ښځې او سړي او جینکۍ او هلکان غونډ روان دي بس نو د قرآن دشمنۍ کې مشرکان په هغه زمانه کې مخکې وو نو قرآن د اورېدو نه به سخت الرجي وو نو خپل واړه به یې هم ورته نه پرېښودل او خپلې زنانه به یې هم ورته نه پرېښودلې او په خپل هم او بارې په هغې پابندي هم لګولې چې په لارو کوڅو کې به موږ ته قرآن نه وایې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل کور مخې ته جومات ساز کړی او قرآن به پکې وایو هغه به یې نه پرېښود ځکه چې په لاره کې جومات و نو د مشرکانو ښځې او واړه به تلل نو ابوبکر صدیق ته به یې وکتل او هغه چې به قرآن ویو نو ژړل به سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې نو په هغې باندې به اثر کېده
نو مشرکانو په هغه باندې پابندي ولګوله. نو مشرکان د قرآن د اثر نه ډېر انتهایي یریدل چې مباد زمونږ زنانه او واړه قرآن وانه وي. نو قرآن ورته داسې اسلوب او طریقه اختیار کړه چې په یو کم 13 سورتونو کې ورته داسې ټکي کېښودل چې دا په عرب د دې نه ما واقف نو. نو الف لام را، نو داسې اوس مشرکانو زنانه روانې دي، واړه روان دي، ودرېدل، دا څه وایي؟ الف لام را. نو فوراً تلک آیات الکتاب المبین، دا دی آیاتنا د کتاب واضحه، دا دی واضح کتاب آیاتونه دي. نو د تلک کې اشاره ده عمدی چې دی الف لام را نه اساس شوی کتاب. تلک آیات الکتاب، دا دی آیاتنا د کتاب، د کتاب نه مراد قرآن شریف دی. او د مبین معنا دا واضح. نو معنا دا ده چې دا کتاب واضح کتاب دی په دې خبره کې چې انه من عند الله، دا د جانب د الله نه دی، لا ریب فیه، دې کې شک نشته. دا قرآن په دې کې واضح دی چې دا د الله له طرف نه وحی ده او دا د الله له طرف نه منزل دی. بل طرف ته چې کوم احکام دي، کوم شرایع دي، کوم مواعظ دي، کوم قصص دي، کوم امثال دي، نو په ډېر واضحه طریقه باندې د قرآن بیان کړي دي. نو د مبین دوه معناګانې، مبین واضح دی پی نفسه، او مبین په معنا د مبین باندې دی. هغه کتاب مبین چې مبین دی حلال او حرام لره، جائز او ناجائز لره، حق او باطل لره، نیکی او بدی لره، دا واضح دی په دې کې بالکل. انا انزلناه، یقینا دا قرآن من نازل کړی دی. دروغ وایي مشرکان چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان اساس کړی دی. قرآن مستثنیب د محمد صلی الله علیه وسلم نه دی، بلکې قرآن تنزیل د الله رب العالمین دی. انا انزلناه، یقینا من نازل کړی دی قرآن لره، من نازل کړی دی کتاب. هو ضمیر دی کتاب ته راجع دی انزلناه کې، او قرآن معنی لستلی شوی دی عربیا په ژبه عربی باندې، په عربي ژبه باندې لستلی شوی دی. نو قرآن په معنا د لستلو دی، او عربي په معنا دا دی منصوب بسوی عرب، دا په لغت د عربو باندې دی. ځکه چې پیغمبر عربي دی، نو قوم عربي دی، نو کوم کتاب کې ورته راوړی شو، د کومه ژبې انتخاب وشو او د کوم لغت انتخاب وشو، نو هغه عربي لغت دی. او عربي لغت ډېر معنخیز لغت دی او ډېر وسیع لغت دی، وسیع. مولانا مودودي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د عربی غوندې ژبه مالدار ژبه او مړه ژبه بله نشته. وایي دې ژبې سره د هرې معنا دپاره 40 لفظونه هم شته. یو معنا ده او 40 لفظ هم وله استعمال شي، 10 هم وله استعمال شي، 20 هم استعمال شي، 2 هم استعمال شي، 4 هم استعمال شي، 5 هم استعمال شي، د یو معنا دپاره. نو دونه وسیعه ژبه ده او فصیحه او بلیغه ژبه ده او یو ډېره خوږه ژبه ده. او لویه خبره دا ده چې د جنتیانو ژبه به هم دایي. په جنت کې به که خیر عربي وایي، د جنتیانو ژبه هم عربي ده. نو دا
الله رب العزت نازل الله وی چې موږ نازل کا قرآن لستل شوی په لغت عربي باندې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار والی یعنی تاسو په دې قرآن ځان پویه کوي ځکه چې ستاسو په ژبه باندې دی عربي لغت دی او تاسو عربي یئ پیغمبر عربي دی استاذ عربي دی معلم او طالب العلم عربي دی او قرآن عربي دی نو تاسو به په دې باندې به دې کې به خپل عقل وچلوئ او دا به چې کوم دی زده کوي تاسو او چې زده کوي نو بیا چار اطراف ته بس تاسو په ذریعه باندې دا قرآن ورسیږي او دقسې وشوه د مدینې غوندې ښار او مسجد نبوي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې موجود او بیا پکې وفات شو هلته ښخ شو او د صحابو یو عظیم اکثریت د دنیا په حصو باندې تقسیم شوی و د قرآن د خورولو دپاره 1500 صحابه کرام دا خو تش کوپې ته راغلي 1500 کسان دا کوفه دا د علم کور د علم کور خلک چې کوپې نوم واوري دا پې بد لګي او دا ابو حنیفه نوم واوري دا بد لګي دا په ځان بد مه لګوه دا د علم کور د مکې نه مکه خو دونه مرکز نه و په هغه زمانه کې مدینه او د مدینې وروسته کوفه چې کوم دی ډېر لوی مرکز و د علم دپاره او دا 1500 صحابه 1500 مدرسین او معلمین د هر چا ځان له درس او د هر چا ځان له چې کوم دی حلقه وه ځان له ځکه خو دا ابو حنیفه په شان خلک هم پکې پیدا شو په کوفه کې نو د ستاسو په ذریعه باندې تاسو به قرآن یاد کوئ او ستاسو په ذریعه باندې به باقي دنیا ته چار طرفه دنیا ته به دا قرآن ورسیږي او څنګه چې قرآن وایي دقسې شوه صحابه و قرآن د پیغمبر نه زده که او د دنیا ګوټ ګوټ ته یې ورسوو موږ ته یې هم راورسوو او موږ په تاخونو کې کېښودو او د اډمیکاري په تعلیم پسې شو او د هغه په قانون پسې شو او زموږ نه غټ مسلمانان او حاجیان او تبلیغیان او مولیان نور نشته دی پوهېږئ پر یې باندې پته به ولګي پته به ولګي سترا اذا انکشف الغبار اپرس تحت رجلک ام حمار وایي پته به درته ولګي که د دنیا دا ګرد و غبار د دې منځه لرې شه که نه نو تا ته به خپل پوزیشن معلوم شي چې ته په څه کې یې او بیا الله رب العزت فرمایي نحن نقص علیک احسن القصص منګه بیانو په تا باندې پیغمبره یو بهترینه مزیداره دلچسپه قصه بما اوحینا الیک که هذا القرآن په سبب د هغې چې موږ وحی کوو تا ته د دې قرآن یعنی د قرآن په ذریعه دا کیسه تا ته موږ وړاندې کوو د قرآن په ذریعه باندې مفسرینو لیکلي مولانا شبیر احمد عثماني هم لیکلي دي چې دا قصه د یوسف علیه السلام دا په تواریخو کې هم موجوده ده دا په مخکنو ټولو کتابونو کې موجوده ده او دا د یهودو په بابل کې هم موجوده ده خدا کیسه صرف د کیسې په شکل باندې کړې ده دا کیسه صرف د کیسې په شکل باندې کړې ده او قرآن کریم چې په کومه طریقه باندې بیان کړه او قرآن کریم چې دا هغې کم ذکر وکړو او په هغې کې کومو نقطو ته اشارې وکړي کومې فوایدو ته اشارې وکړي په هغې کې کومو ضروري خبرو ته اشارې وکړي او په هغې کې دې ته اشاره وکړه چې الله چا باندې مهرباني وکړي د دنیا هیڅ طاقت هغه د هغې نه نشي ځواکمنه کولی یوسف باندې الله د مهربانۍ صادر اچولی و مهرباني پې کړې وه
رونو څه وکړه، د عزیز مصر ښځې څه وکړه، هغه ټول ناکام شو. یوسف علیه السلام ته پیغمبري هم ملاو شوه او حکومت د مصر ورته هم ملاو شو. دنیایي نعمتونه او اخروي نعمتونه ټول ورته ملاو شو. رونو څه وکړه، هغه ناکام شو. او دې نه دا پته مو لګېده دې قصې نه چې حسد څومره ناکاره شی دی، چې رونو د یوسف سره حسد کولو نتیجه یې څه شوه. هغه رونه دي او بیا د یوسف مخې له رالل او ذلیل او خوار ودرېدل هغه مخکې. او نور په دې باندې چې کوم لیکل کړي دي مفسرینو چې دا قصه په کومه انداز باندې قرآن پیش کړي، احسن القصص ورته ویلی دی، بهترینا، مزیداره، معنخیزه، په فوایدو باندې مشتمله، په حکمتونو باندې مشتمله کیسه ده. دا د کارغه کیسه نه ده او نه د مارغه کیسه ده او نه د سړي د الوتو کیسه ده او نه د ابو حنیفه جومات ته د رادننه کېدلو او بیا ورپسې چې کوم دی دغه دی چې کوم دی دغه راغی ده پیرانو پیر صاحب راغی وایي ما ورته کتل، یو مفتي دی وایي ما ورته کتل او دا رادننه شو. دغه هم کیسې دي خو دا منګړتې کیسې دي، د دروغو کیسې دي، سازي شوي کیسې دي، د ځان یې سازي کړي اگر کړو. او دا ځکه احسن القصص چې بما اوحینا الیک هذا القرآن، په سبب د بیانولو د وحی کولو زمونږ تا ته د دې قرآن، ځکه چې دا قصه د قرآن قصه ده، دا چا د خپلو خېټې نه نه ده راایستلې، د خپلو دماغو نه نه ده راایستلې، دا قرآني قصه ده، دا د وحی په ذریعه بیان شوې ده، دا به احسن نه وي. وان كنت من قبله لمن الغافلین، اگر که ته وې مخکې د دې نه چې تا ته وحی نه وه شوې، ته پیغمبر نه وې ساز شوې، لمن الغافلین وې ته نه ناخبرونه، نه دا قصه تا اورېدلې وه نه په دې قصه باندې ته پوه وې. دا خو صرف وحی الهي ده چې د وحی الهي په ذریعه باندې تا ته دا قصه د اول نه تر اخره پورې په ډېر اعلی انداز باندې دا بیان کړله. دا دې ترجمه وه. یو څلور خبرې زموږ مخې له دلته راغلي په دې حصه د قصه کې. یو تقریر اعجاز القرآن، یو موږ دا ثابتو چې قرآن معجز کتاب دی. معجز معنا دا چې هیڅوک یې مقابله نشي کولی، خلک یې عاجز کړی د خپلې مقابلې نه. ځکه اذ هو مؤلف من مثل الف لام را طا سین قاف، دا د دې حروفو نه ساز دی. ومع هذا لم يستطع العرب ان يأتوا بسورة مثله، د عربو د ټکو نه ساز کتاب او د هغې باوجود عرب دا طاقت نه لري چې د هغې په د 114 آیاتونو نه سورتونو نه صرف یو سورت هم ساز کړي، دا طاقت یې نشته. دا د اعجاز معنا ده چې ټول مخلوق یې چیلنج کړی دی، مشرکان یې چیلنج کړه، ورته یې ویل چې تاسو یوازې نه، تاسو خپل معبودان او پیریان را سره هم ځان سره شامل کړئ، خو زه یې څه وکړئ، هېڅ یې ونه کړه. او دویم بیان الحکمت فی نزول القرآن باللغة العربیه، نزول د قرآن حکمت په نزول د قرآن کې په لغت عربي باندې، وهي يعقله العرب ليبلغوه الى غیرهم. هغه حکمت دا دی چې عرب به دې باندې ځان پوه کړي او باقي دنیا ته به دا قرآن ورسوي. ځکه دا ډېر جفاکش قوم و دا عرب، دا اوس ورته نه، دا خو پیغمبر خوا ورته ویلي وو چې په تاسو باندې مې دا یاره نشته بیا بت پرست شئ، خو مال به ډېر شي ګمراه به شئ. اوس ګمراه شوي دي، اوس د کاره وتي دي. دا ډېر جفاکش خلک، ډېر جفاکش. دا زه به دوبۍ ته تلم، که دې کې ما بوډاګان لیدلي وو چې د هغه بوډاګانو د خپو ته ما کتل که نه، دا خپې به یې داسې چاودې وي او د ګوتو سرونه به یې چاودي
او په ګوتو او خپو کې وي چې چاپونه شو دا د شګو د وجې نه داسې عمر هغوی تېر کړی او کلک او داسې بوډاګان نري به او داسې کلک او مضبوط زما یو شاګرد وه په یو ځای کې ډېره و چې د غر لاندې کلی و په غره غټ کاڼي و غټ کاڼي چې رارغښتي وو هلکه مال دا کاڼ دې ورباندې راونرغړي هغه ډیر دی هغه مال یو غر نه راګرې بل غر ته خو هغې کې اصل خبردار چې هغې کې سپین ګیري کله به دې غره نه راکوزېده غر کې به راوسېدله او د زامنو لاندې دا سرکاري طور دا ښایسته کورونه ساسي او دا ایر کنډیشن او دا هر شی پکې نو هغه ماته وویل چې دا بوډاګان مال ولې نه راځي یا وارې ته چې دې غره کې دا کېږي وایي هغه ویلې چې دا سهولتونه سړی بې غیرته کوي هغه بوډاګانو وویلې چې دا سهولتونه دي که دا سړی بې غیرته کوي د دې وجې نه موږ نه راځو یعنې داسې خلک ځکه د هغوی په ذریعه باندې الله دا قرآن په دنیا کې خور کړ او درېیمه خبره دا چې القرآن اشتمل على احسن القصص قرآن مشتمل دی په ښایستو کیسو باندې نو فلا سماع لقصص غیره چې کله قرآن کې ښایسته کیسې شته دی نو د عمر او د بکر کیسو ته پکې حاجت نشته دی چې پلانې کیسه راته کوم او زه به تاسو هلکه یو کیسه بیان کړم ښه او دا شروع شي او دا زګونه نولي او ته به ګینده قرآن وایي داسې په شوق باندې لګي دا زمونږ واعظین دي که نه دا کیسې کوي چې آیات وایي د پیغمبر حدیث وایي تبرکن او خپله کیسه پکې وکړي دې تبرکن دا دوی دا قرآن وایي ښه د قرآن د ترجمې سره دوی کار نشته د دې د تشریح سره دوی کار نشته د حدیث د تشریح سره دوی کار نشته د دوی کار د خپلو کیسو سره دی او تبرکن ورته مخکې قرآن او حدیث وي او څلورمه خبره دا ده تقریر نبوت الرسول صلی الله علیه وسلم واثباتها باقوى برهان عقلي واعظم دلیل نقلی او څلورمه مسله د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت ثابتول په براهینو عقلیه او نقلیه او دواړو سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د خدای پیغمبر دی انا انزلناه الیک منګه دا قرآن نازل کړی تا ته جناب رسول الله سره مخاطبه ده تا ته نازل کړی الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوه کړو ان شاء الله به یو مخکې وایو خیر دعا وکړئ یا الله موږ قرآن په اسرار لطایف ترجمو باریکو باندې پوه کړي سره موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي یا الله زموږ ټول منازل شي خاتمه زموږ ټول په ایمان باندې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا